پرون جج صاحب یو فیصله کړې ده د قادیانانو په حق کې. زه په هغې تفصیل کې نه ځم ځکه چې بیا ظالم نه یم او په مسلو نه پوهېږم. خو لکه مولانا صاحب روچت شوی دی، یقین وکړه چې د اسلام په خلاف یقین وکړه. کیدای شي زه څه خبره وکړم، ما هم دلته پرې چوک کې سنسار کې اوري چې ده څه خبره کړې ده. نعوذ بالله، الله دې ما له دا وس نه راکړي. خو ګوره پوره ایکټیو دی نن سبا، جی وی آی والا مکمل ایکټیو دی، لکه د مار بالکل چجی کړې ده او د اسلام خلاف کو نن سبا چا خبره وکړه. اوهو هغه څه وخت مخکې 6 میاشتې مخکې بالکل اسلام خبرې نه کولې. هغه ځکه چې اسلام خبرې هغه زه په دې وجه نه کولې، هغه په اسلام آباد کې ناست و او دې کو نن بیا د اسلام باره کې خبرې کی کنه. منافق انسان دی، منافق دی بل نشته. ده په خوله باندې یقین ونه کې دی د اسلام خبرې نه کوي، دا د اسلام آباد خبرې دي. ځکه نه دی د نر شي او د اسرائیل باره کې د نن هم خبرې وکړي چې لکه په شفا هسپتال کې ریپا هسپتال باندې په یو 2-3 ورځې مخکې بمباري شوې د د نر شي، زه د هغې باره کې خبرې وکړي. زه به ومنم چې دا د اسلام یو ټیکهدار دی. عمران خان ته خو اسرائیل ایجنټ وایي، خو زه د هغې خلاف خبرې وکړي. په اقتدار کې خو نه دي کړی، خو نر دی چې نن دې وکړي ځه چې دی د اسرائیل خلاف خبرې وکړي، زه به یې ومنم. دا بالکل دا مولان نه دي دی چې د حق خبره هم نن سبا کوي که نه. زما په مخ کې خو به انشاءالله نن نه پس نه کوي که نه، چې په 8 فروري باندې دی چې د کوم حق ملګرتیا کړې ده که نه، د هغې نه پس به دی انشاءالله زما په مخ کې د حق او د باطل خبره نه بیانوي. خو برحال ستاسو په مخ کې هم که چېرته بیان کړو که نه، په 8 فروري باندې چې تاسو کوم حالات کولو او د حق او د باطل هغه کار تاسو کړی وای موږ ته یاد دی. زما په مخ کې خو به انشاءالله کم از کم نه کوي. خو دین جي جومات په منبر هم ناست دي که نه، یقین وکړه دی په خپل سوچ او فکر کې دی د الله دپاره خبره نه کوي. دا څومره دغه دی زیاتره خبره ته نه کومه، سټیک مولان به پکې مي، خو کوم دا جویه یې پسې نه نښتي، دا زیړ پټکي چې والي اورې په کلي کې یو خامخا یو 2-3 بالکل د جویه ته به وایې دا د پلورامان په خاندان کې رالوی شوي دي او مولانا صاحب به داسې یو څه خاص وزارت په ورکوي چې دی کله په اقتدار کې راشي. خو داسې کار ورسره دې ځله شوی دی. یقین وکړه نورو پارټو پسې مې خبرې پرېښي دي، په نون لیګ او وغیره خو پرېږدوه، خو دا مولان چې څنګه لکه د نیشنل پارټۍ په شان د اقتدار نه ختم شوي نه دي که نه، نو مکمل دا نه دی. د دې باره کې به دا کمپین ختمو نه، دا به دې پسې سټارټ وي. دا منافقان دي. یقین وکړه چې نون لیګ او پیپل پارټۍ باندې مې هېڅ کار نشته، خو دا د اسلام په جامه کې نه دی، دا غټ حق دغه منافق دي.